دوست دی په پېښور کې دی، ډاکټر دی، نه هغه ډاکټر لابیل دی، دا او دام ډاکټر دی رښتیا. نو ما له کله کله راځي داسې دغه دی خوشطبع هم دی او ښه سړی هم دی، نوم یې نه علم. نو یو ځل یې ما نه تپوس وکړو، ما ته یې ویره داسې یو لار راته وښایه. ما ورته لکه یو چل کوه، زما یو خبره ومنه، ښه سړی دی. ما وی تا سره خوا کې نږدې مدرسه شته او پلانکې، او ما بس دا ټیک ده، ته هر اتوار خو ستا چوټي که نه وي، اتوار خو دغه مدرسې ته تم ځه، ځان سره بچي هم بوځه. حالانکې زه یو ځل ډوډۍ له بوتلو، هغه بچي په پینټ او په شرټ کې پتلونه یې چولې وه، هغه کوټ بنین ورسره، او یقین وکړه هغه ډوډۍ له زه د ډېر په مینه بوتلم، ډېر په محبت. په هغه بچو ته چې ما وکتل نو زه خفه وم په هغه ډوډۍ تلو باندې. ولې؟ ځکه د هغه بچو په ذهن کې زما عزت نو، او زه پوه شوم چې دا بچي م دی پلار ته به په خولې نه شي ویلي، خوله کې وایي چې دا مولوي صاحب پټکي والا دې څه له راوسته سړیه. د هغه څه هغه بچو یې څه میلمانه راغلي وو، نو هغه میلمنو سره مصروف وو، نو داسې زه ورته داسې ناشنا غوندې ښکارېدم. نو ما ورته وی ما له خو موقع جوړه شوه، ما ته سره د بچو دې مدرسې ته هر اتوار دې چوټي ځای وی سبق کومه مدرسه کې. ما یې ګوره زما خبره به منې، که ما نه یې تپوس وکړه زما خبره به منې. مدرسې ته به ځې او کم طالبان ته چې سبق ښودلی کېږي نو په هغه پوړ ورسره تم کښېنه او دا بچي دې م کښېنوه. مې کم از کم عجزي به در کې پیدا شي، کبر به خو د نه وځي که نه. د علماو سره یو جوړ خو به دې پیدا شي. یاره وایي ښځه وایي لاړ به شو، مې دته یو کار وکړه، اسم مه کوه، ما نه تپوس مه کوه مې چې تا نه څوک د دارو تپوس وکړي چې ډاکټر صاحب دا بیماري څنګه او دارو تاله غوسه درځي که نه. وی او ما خو 8 کاله 9 کاله سبق ویلی دی MBBS او هغې نه پس سپیشلایزیشن. مې مالم قار راځي، ما نه دا تپوس مه کوه چې څه وکړم، خو سره د بچو د اتوار په ورځ مدرسې ته لاړ شو. راپسې ټیلیفون وکړه، په سبا بلوبانه موس خبره یېره ده. ما ته مولوي صاحب مونږ خو لاړو سره د بچو مدرسې ته، خدای شته که مونږ پسې پوهېدو، مولیان طالبان خو عربۍ کې لګیا، مونږ له خو ټکي هم نه راته. مونږ یو خوا بل خوا کتله، بچو راته وي بابا دا دې کوم ځای ته راوستو. مونږ به مري ته تلو، 2 ورځې به م تېرې کې، پټ آباد ته به تلو، اسلام آباد کې چکر، دا دې مونږ کوم ځای ته راوستو. سړی مونږ خو د مولیانو دې سره او جامې ټولې خاورو ډکې شوې، خو پوړونو باندې نستې که نه. ما وی ډاکټر صاحب زیبه بس زما به منې، او ورته لږ کلک شوم، ما سره یې لږ ډېر محبت دی، او مې که لا نړۍ بس زما د سره پاتې ده، بل اتوار به م ځې. اخر څه لازم نه پوهېږم، مې مزه ده خدای نیکبخته. ګورې دا بچي به د سبا چې لوی شي، دا د دین نه بار دي، دا بېدینه کېږي، سخوندران به ترې جوړي، سبا به در باندې را لګي. درته ګورې ښه فارموله ښیم. او مې ډېر ډاکټران مې ولیدل چې هغې پسې نن سبا، او انجینران او افسران مې ولیدل چې نن بچي ورته لوپران جوړ شوی دی. مې دا بچي د نه لوپران کېږي، ګورې زما خبره ومنه، مدرسې ته ځه، بوځی چې د طالبانو سره کینی، چې دا نفرت ختم شي د مولا او د امي، دا بعد او لرېوالی ختم شي، او د قرآن سره دوی لږ کینی. مې استمني په دې طالبان حدیث وی، قرآن وی، د خدای رحمت ورېږي، نو په تاسو به هم د خدای رحمت یو ګنټه خو ورېږي که نه. استمني یو ځای کې د قرآن درس دی، د خدای رحمتونه دي، برکتونه، نو د خدای نیکبخته دا بچي دي کېنه او لږ رحمت خو پې ورېږي. یاره وی خبره خو مې څه ناسه ذهن واغېشته. بل اتوار بیا لاړل، یو څو اتواره لاړل که نه، او هلته یې د طالبانو ته وکتل. ما ته یاره په دې خو مې ډېر زیات له خفه شو. ډوډۍ ته مې وکتل، الوګان ملوګان غوښه پکې نه وي. هغه بچو راته وایي چې یاره بابا دوی له خو لږې پیسې ورکړه، دا خو ډېره جزانان دي، او ګوره د قرآن خدمت کوي او د احادیثو خدمت کوي غریبانان، او دا جامې شلېدلې دي. نو ما ته خاندلې وي، ښه دې تاواني کړمه، ښه دې ښه مې وکړل چې تاواني مې کړی. مې دا څو اتواره مې دا د مري او د ابتاباد د سیلونو نه بچ کړی. څونه پیسې به دې لګېدې، مې نیمې به دې م نه ورکړې. یقین وکړه حضرت، دا راته ګوره زه حقیقت خبره کوم، دروغ نه وایم. یقین وکړه یو څو اتواره پسې ما ته ټلیفون وکړه، ما ته مولانا صاحب سم جال کې دې ګیر کړم. مې ولې؟ وایي هغه بچي مې وایي چې موږ نه طالبان جوړېږو، موږ دې مدرسه کې داخلېږو. دومره اثر په هغوی خدای پاک وکړه. طالبانو ته وکتل، جزانانو مسکینانو ته دې ته وکتل چې دا خو د خدای قرآن وي، دا موږ په کوم طرف سر یو، باقي خو رب العالمین لاره کوي که نه.
زړه خدای په لاس کې دی، الله خو لاره وباسي. اوس څه دی؟ اوس درته ویمه د هغه یو زوی ډاکټر هم دی او عالم هم دی، علم یې مو کو، ډاکټري مو کو، او حافظ هم دی، او حفظ یې په کوم ځای کې وکړه؟ داخلو د بچا سے په مدرسه کې قرآن یاد کړو، هلته حفظ وکړو، او بیا علم او عالم هم دی او ډاکټر هم دی. او ټول بچي او چې زه ورشم او اوس کښېنم نو ما ورته ویل لکه زه خو یو ورځ راغلی وم، مې رښتیا وایې، ما نه به په لږې نفرت وکړو نو یاره شیخ صاحب دا خبرې پرېږده، نه رښتیا راته وایې وکړو نو یاره واقعي زړه کې مو څه ټک ټوک راغلی و. اوس هم څه سوچ دی، اوس دا سوچ دی چې ته روزانه زمونږ د حجرې ته راځې. تاسو ته هم زما وروڼو دا ویم، د علماو سره د نیکانو سره تعلق ساتئ، ښه تعلق ساتئ، قدر کوي، عزت کوي. او دا چې تا د یو عالم قدر وکړي، یو حافظ قدر دی وکړه، دا تا د هغه نه دی کړی، دا د هغه په سینه کې چې د الله کوم کتاب پروت دی، تا د هغې قدر وکړه. نو چې د خدای د کتاب او د خدای د ډاکټر چې خلک قدر کوي، رښتیا وایي په څه حیثیت یې قدر کوي؟ په دې چې دا زما د کلي دی، د کلي خو ډېر خلک دي، په دې یې قدر کوي چې دا د رنګ نه داسې دی، په دې وجه چې دا موټر دی نه، په دې وجه چې دا ډاکټر دی، دله خدای یو پوهه ورکړې ده که سبا زما ضرورت راشي نو زما له به فیس به کم والی یا فیس به وانلی. د هغه د هغه اونر د وجې ته د هغه قدر کوې. نو د عالم قدر په دې وجه وکړه چې د هغه له خدای یو اونر ورکړی دی، یو علم ورکړی دی. د حافظ قدر په دې وجه وکړه چې د هغه په سینه کې د خدای قرآن پروت دی، د رب کلام پکې پروت دی. دا راته ګوره زه حقیقت وایم. علماء سره مینه وکړئ، محبت وکړئ، مدرسو ته ځئ، قرآن به کوم ځای کې درس کیږي هغې ته کښېنئ، قرآن اورئ. بل جومات کې درس کیږي هلته ځئ او قرآن اورئ. عالمانو سره لږه ناسته کوئ، لږه غوندې، د دې به ډېر لوی برکت وي. ګورې ډېر برکت وي، د دې به ډېر لوی خیر وي. نو خبره مې دې پورې کوله ده تاثیر الله صاحب په متعلقه نوم خو یې تاثیر الله دی، خو تاسو ته په توري استاد مشهور دی، نو په دې نوم مشهور شوی دی. نو د هغه متعلق مې کوله چې د هغه دا محبت دی، مینې ده. او د ټولو علماو کلي سره چې څومره علما تېر شوي دي د ټولو خدمت یې کړی دی، اوس هم کوي. ګوره دا ټول راغلي دي ورته مجلس ته، او مولانا صاحب سره دوی سره کوم ځای نه دونه وخت دی، دا دې راغلی دی ورته موقع. مونږ هم راغلي یو، د مینې مونږ راښکلي یو، د محبت مونږ راښکلي. مونږ دله بدل نه شو ورکولی د مینې. مونږ سره چې څوک هم مینه کوي مونږ چاله بدل نه شو ورکولی. مونږ به دا وایو چې الله د ستا د مخه مونږ سره مینه کوي، ته ورسره مینه وکړه. مونږ دا ټکې وایو. نو نن یې د بچی ختم دی. څومره دا د خوشحالۍ خبره ده. په قرآن چې سړی خوشحالي وکړي د دې نه غټه خوشحالي ګوره بله نشته دی. د مونږ هم وله مبارکي ورکوو، ستاسو به هم وله مبارکي ورکوئ الحمدلله. او د ده نه به تاسو چل زده کوئ، چل چې څنګه ده د خپلې لور په ختم باندې د خوشحالۍ اظهار وکړو، داسې تاسو هم په خپلو بچو قرآن زده کړئ او په هغه قرآن د خوشحالۍ اظهار وکړئ. ها انشاءالله. الله ته به وایو څه ما نه چې تپوس وکړي تا له خو ما عمر درکړو تا څه کړي دي، زه به څه ښیم الله ته. زه اول خپل ځان یادوم، زه به څه ښیمه. ما منځونه کړي دي، زما څه منځ دي، زه په منځ کې ټولو د دنیا سوچونه کوم، زه په منځ کې ټولو حساب کتاب کوم. زه خو چې هلته دکان کې ناست یم او بانګ وي او دلته جومات ته راشم نو ټول د دکان حساب کتاب پکې وکړم چې دونه بنګړی خرڅ شوه دونه پاتې دي، او دا به که خیر ماښام ته خلاصېږي او که به نه خلاصېږي. داسې ده که نه ده؟ ما خو پټي کې اوبه پرېښې دي اوبه خور کوم او دی کې بانګ ووایي یاره جومات ته رالم او په سوچ کې پروت یم بې خدایه څوک راپسې بند ونه باسي، څوک یې راپسې بند یې راشانه نه کړي، زه به څه کوم؟ ما خو هلته کې جوارو نه رالم دلته بانګې ووایي د شپې هم په سوچ کې پروت یم، تهجدو کې هم که پاس هم سوچ کې پروت یم، سهار وختي ورځم هسې نه چا پکې دننه وږي نه مات کړی. زموږ منځونه خو ټول د حساب کتاب منځونه دي. روجا او خدا مونږ یې نیسو پنجابیان خو لا خدای بخلی دي، هغه خدای بخلی دي، او سندیان چې ورپسې لږ مخکې لاړ شي هغه د هغوی نه زیات خدای بخلی دي. ځکه زه سند ته تللی وم د میرپور خاص علاقې سره زمونږ هغه رشته دار دی سراب احمد حاجي صاحب، نو د هغوی پټي ولته کې هلته چې خبر شوم هغوی دې په روجه کې ودونه هم کوي، د روجې په میاشت کې د روجې میاشت کې ودونه کوي. ښه مزېداره ډوډۍ پکې خورې، نه دي خبر خواران د هېڅ نه. او د یو سړي چې ته پخوا خر روک شوی که اسې روک شوی ګرځېدل پیدا نه شو، ده وي بس چا به بوتلې خرڅ کړی وی
ډېره موده پس چېرته جومات ته تللي چې جومات ته ورته غلي دي چې کتلې د خر ډانچه په جومات کې پرته وه اډوکې ډانچه وایه لکه هغه خر خدای دی جومات کې مردار پروت دی خر دننه چې ته ننوتې دروازه پې بنده شوې وه بیا د راوتو په چل نه پېده دغه زمونږ حال دی نو د هغې نه خو مونږ الحمدلله ډېر ښه یو د خدای پاک فضل زه روجې زمونږ خلک نیسي مونځونه کوي لیکن روجه څه روجه ده ټول اوس غیبتونه ټول په روجه کې کنځل الله له به موږ څه جواب ورکو او د مال به څه جواب ورکو دا دی د کم ځای نه راوړی دی او څه کې دی لګولی دی کوم ځای نه اکتسبو کوم ځای نه دی مال ګټلی دی کوم ځای نه به ګټلی دی هغه تلې ته خیال نو چې ټق به مې ورکو درون به مې اخېسته او سپک به مې خرڅاو زمونږ خو دغه حال دی که خفه کېږو به نه خدای دې د حرامو نه ساتي یو سړی پور انسپکټر چې د دوکاندار تلې ملې چیک کولې پخوا خو به ډنډې والا تلې وې اوس خو دا ډیجیټل دا نور راوتلی چې ورغې او د هغه هغه تلې داسې کتله نو په یو طرف به یې شي درون او په بل طرف هغه شی به وچ او سپک پېښه هلکه دا څه مسله ده ډنډه واره د پارسنګ مرسنګ څه کړی مړی ډیبری دی ورته نه دی چولی یو خوا چې هم شی درون را ځي هغه شی بل خوا چې هم سپک را ځي دا ولې یاره بس انسپکټر صاحب دغه شی دی نو یو حاجي صاحب رومال یې په سر تړلی هلکه جان خفه نه شی ګورې زه مجیمه خیر دی داسې خوشطبي در سره کوم دغسې بشیر جان له یو سړي سوک ورکه سوک یې والا ورکه دله خو ورکه نو ځان له به کار وګورې بشیر جان غوندې داسې سترګو باندې نابینه یو سړي سوک ورکه چې سوک یې ورکوي ما جي مړ دی کړمه هغه ورته وایي هلکه تا څنګه ولیدم چې دا جیمه تا خو سترګې پټې دي وایي دا سوک دی دا جانو دی خیال دی راغی هغه هم په سر رومال تړلی و حاجي صاحبو دغه دی چې راغی وایي ډاکټر صاحب ولې په باسې وایي دې تلې ته ګورم یو خوا شی درون او بل خوا سپک او په پته یې نه پوهېږم وایي زه به راته ووایم که نه وایي څه وایي دا ډنډه یو ګوته دی خو اوږده او دی خوا لنډه ده یو ګوته یو خوا شی زیات ښي چې ورکوي نو په دې یو طرف یې ورکوي او چې اخلي په دې بل طرف یې اخلي حاجي صاحب تا ته څه پته لګي موږ هم ډېر عمر دا لوبې کړې دي دا شی موږ هم ډېر عمر کړی د مارونو ګورې یو خبره ذهن کې وساته خدای دې دله حلاله درکړي حرامونه دې خدای موږ تاسو ټول محفوظ وساتي رسول الله مبارک فرمایي چې د حرامې ځای بغیر د دوزخ نه بل چې شته نه هغه لحم چې کوم د سحت حرامو نظر غو نبته من سحت فالنار اولا دغې سره اور مستحق دی په اور به سوځي بیا به خدای له څه جواب د قیامت پر ورځ ورکوي اسانه خبره نه ډېره ګرانه خبره ده حضرت انس د رسول الله مبارک خاص خادم دی لس کاله د پیغمبر علیه السلام خدمت کړی دی او عایشه بیبي او دواړو د پیغمبر مبارک نه تپوس کړی دی او دا جواب یې ورکړی دی انس ورته وایي د الله رسول قیامت پر ورځ به دې کوم ځای ګورم او که نه سړی او بیا د پیغمبر مبارک چې سفارش مې وکړې الله نه مې بچ کې او حضور پاک فرمایي شفاعتي لاهل الکبائر من امتی چې کوم ګناه کبیرې والی هغې له به زه سفارش کوم کم ځای به دې ګورم ګوره صحابهو سره فکر دی صحابهو سره سوچ دی چې هغوی د دین دپاره څومره خدمتونه څومره محنتونه کړي دي نو حضور پاک ورته وفرمیل درې ځایونو کې مې ګوره یو چې کم ځای کې حساب کتاب په تله باندې کېږي هلته مې ګوره زه به د امت سره ولاړ یم چې زما امت سره حساب کتاب کېږي او بل مې د پل په غاړه ګوره پولیس فرات چې ورته وایي هلته مې ګوره او که دې ځایونو کې خطا شومه نو حوض کوثر سره مې ګوره دې درېو ځایونو نه به زه نه خطا کېږم نو زما وروڼو احمد ابن حنبل دې تپوس کوي په کم څیز به زه تا ته در نږدې کېږم رب العالمین ما ته وښایه څه شی دی تا ته پې په نیغه لار نه چې در ورسېږم پې وی زما په قرآن قرآن دونه عظیم کتاب دی موږ تاسو له خدای پاک را کړی دی زما وروڼو په خپلو بچو باندې قرآن زده کړئ ښه په خپلو بچو د قرآن تلاوت وکړئ د قرآن علم پې وکړئ ترجمه پې وکړئ علماو سره د خپل بچي کښېنوئ عالمانو سره
عالمانو نه د مارونو مه لر کېږئ. ګورئ تاسو ته د ښه فارموله ښیمه د علماو مجلس کې کښېنئ، عالمانو نه مه جدا کېږئ. زه درته یو بنیادي خبره به وکړمه. دا تاثیر الله صاحب محترم چې دی، دا علما چې دلته راغلي دي، زه د هغه ځای نه رالم، حالانکې زه دومره ستړی یم زه تاسو ته نشم ویلی. ما 3.5 ګنټې دلته درس کړی په دارالعلوم نعماني پانزو کې 3.5، او بیا ورپسې تللی ما کوړي ته پوره 2 ګنټې مې یاره نن مې رده د مخه یو 10 منټه مخکې بس کړی، 2 ګنټې مې هلته درس کړی دی، او تقریبا 1.5 ګنټه مې د یو طرف نه لګي، او 100 ګنټه لږ نن تیز رالو په هغې ولګېدل، او زه بیماره مې یم، دا خپې ملا مې هم لږه خوږېږي، لیکن بیا هم رالم دې پروګرام لو په مینه رالم، او په شوق رالم، په محبت رالم، او دام په محبت راغلی دي. دا ولې؟ دا د دې تاثیر الله مینه ده د علماو سره. ګورئ دا د حقیقت دی. زه حیران یم چې رده څومره محبت دی، او زه حیران یم چې رده څومره مینه ده. زما کور کې کار کېږي، دی به د هغه ځای نه راشي، ځان سره به 10-12 ماشومان او واړه م راولي، حالانکې ما ورته نه ویلې چې راشه، بل چا م ورته نه ویلې. مخکې ورځو کې راغې ما وې ته څه لرالې؟ ما ته بس کار لرم. کار خو نه ته وي څه خو به یې که نه، به راوخېږي، صفی وکړي، خوره خښته شنګل څه چې وي هغه خدمت کوي، لګیا دی. نو چې ګوره تاسو ته چې ګوره الله تعالی په دې نفل ولې ډېر خوشحالېږي. دا خدای مونږ ته نه دی ویلی چې وی کو مونږ یې کوو. فرض خو به خامخا کې هغه در باندې لازم دي، خو دا زیاتي عبادت چې په دې زیات تقرب حاصلېږي. نو چې دی اوس هلته راشي او دا بچي ورېرونه م راولي، او ما ورته نه ویلي، زما سړي ملګري م ورته نه ویلي، او دی راشي. سیره ستاسو څه خیال دی چې زما زړه نه به دعا خېږي که به نه خېږي؟ دا محبت دی که نه صاحب؟ من نه دی ویلی او دی پخپله راځي، جمعې پر ورځ خو تقریبا راځي، او ځان سره والا م راولي، او هغه یو ورواره یې دی، قسم په خدای لاس یې دلته ماتو تړلی دی. ما یې هلکه ته خو مات دی، لاس دی مات دی، مه کوه کار مه کوه. نه نه وایي آیت دومره یو ماشوم ورواره دی، ماشوم بچی دی که ورواره دی، پکې تېروځم ماشوم لګیا دی هلته کې خدمت، او دلته هلته کار کوي. زما وروڼو علماو سره مینه وکړئ. زه خو ګورې ځان نه یادوم، زه خو یو ادنا غوندې چڼې او طالب العلم یم، خو د علماو سره محبت او مینه وکړئ. زما د په رب قسم چې دا به تاسو له د آخرت کې او د قیامت پر ورځ په قبر کې به دا فایده درکړي. دا زه نه وایم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ګورې زه ځان نه یادوم، اوس نه درته وایم. د رسول الله مبارک نه یو ځل یو صحابي راغی تپوس یې وکړي مته الساعة و قیامت به کله؟ نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي ما اعددت لها، تا قیامت له تیاری د څه کړی چې تپوس یې کوي. او ورته څه وایي؟ ما اعددت لها من کثیر صلاة و صلاة و صیام و صدقة، ما ډېرې روجې نه دي نیولې، بس دغه رمضان نیسم نورې نشته نفلي، او ډېر منځونه مې هم نه دي کړی، دغه فرض کوم نفلونه مې نشته، او ډېرې صدقې مې هم نه دي ورکړې، که زه فرض زکات یې ورکوم باقي نشته. نو بیا ته څنګه قیامت تپوس کې؟ منځونه ډېر نشته، روجې ډېرې نشته، او صدقې ډېرې نشته، څه وایي؟ الا انی احب الله ورسوله، الله و رسول سره مینه لرم. رسول الله مبارک ورته وفرمایل المرء مع من احب، چې څوک چا سره مینه ساتي قیامت کې هغې خلکو سره به ملګري.